چونکې دلته کلیپ ما انتهایی مختصر وکړو ټولو ته زما کلیپ پوره واورئ. زه د مفتي صاحب زوی ته عبدالله شاکر صاحب ته اخره کې یو درخواست کوم چې د پلار په لاره باندې مه ځه راواپس شه. حاضر اهل سنت والجماعت عقاید نظریات خپل که دعوت درته در کوم د ورورولۍ په طور قسم دی زړه د درد نه در کوم زموږ ورور راځه هغه لار باندې مه ځه کوم چې د پلار تللی د مسلمانانو د عقایدو د نظریاتو د تباهۍ لار و. دویم نمبر زوی ته زه درخواست کوم چې دغه څومره نشریات دا خپل هم ختم که نور خلکو ته هم درخواست وکړئ دا ختم که ستا د پلار دپاره د مزید سزا او د عذاب سبب ګرځي. السلام علیکم ملګرو. مفتی محمد ندیم صاحب یو ځل بیا میدان ته راغی. مفتی صاحب د مفتی منیر شاکر صاحب زوی ته باقاعده دعوت ورکړی دی او پیغام یې ورکړی دی. ملګرو دا ویډیو تاسو وګورئ او د مفتی منیر شاکر صاحب سره چې څه وشو د هغې باره کې مې یو څو خبرې کړې دي نو دا ویډیو خامخا وګورئ او مخکې شیر کړئ چې د مفتی منیر شاکر صاحب دغه فالوور ته او د هغه زوی ته ورسیږي دا پیغام دا دعوت الله دې وکړي چې د دوی په زړه کې الله تعالی دا خبره واچي او دغه چې کوم خرافات دي د دین رجوع وکړي او د مفتی صاحب په لاس باندې بیعت وکړي او واپس اسلام طرف ته راشي اهل سنت والجماعت طرف ته راشي. نو راځئ د مفتی صاحب دا خبرې اورو خو ویډیو خامخا لایک کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ د مفتی محمد ندیم صاحب دا پیغام واورئ او مخکې شیر کړئ. څو ورځې مخکې مفتی منیر شاکر صاحب چې زموږ نه په څو کالو نه په دا ملک کې یو لویه غوغا راوچته وه د دین او دیني احکاماتو ضروریات دین دیني عقایدو په حوالې سره تېرو ورځو کې هغه چا وویشت او قتل شو. زه خو د ټولو نه اول دغه د قتل په شدید الفاظو کې مذمت کوم د یو کافر سره موږ د دغسې رویې قایل نه یو چې د هغه سره څوک دغسې وکړي. دویم نمبر زه نن په دغه کلیپ کې د څو خبرو کول وضاحت ضروري ګڼم او هغه وضاحت ځکه ضروري ګڼم چې د هغه د مرګ نه مخکې د هغه د غلط عقایدو نظریاتو پرچار غلط میشن په خلاف باندې 2-3 کاله موږ یو ډېر تیز او تفصیلي تحریک چلولی. مونږ خو خیال دا و چې هغه د دنیا نه لاړو بس فتنه ختمه شوله قصه ختمه شوله لیکن د هغه په مرګ سره بعضې مشکوک کلیپونه د هغه د بچي یا د نورو خلکو راغلله. مثلا هغه په خپل کلیپونو کې دا خبره کوله چې یاره د په کفر باندې چا فتوې راجمع کولی یې دی کول هغه خلکو هم د ده دپاره دعاګانې کولې او هغه هم په خپل کار باندې پښیمانو نو هغه خلکو هم ته منسوب کړله. نو د هغې د وجې نه زه وضاحت ضروري ګڼم. دویم نمبر دلته بعضو خلکو هغه په مرګ سره دغه کفریات چې هغه د اسلام په نوم باندې مخې ته پیش کولو کوشش شروع تر دومره پورې چې د هغوی د طرف نه یو اعلان هم راغی. هغه پوسټ به تاسو دې کې وګورئ چې د مفتی صاحب کتاب هغه به کمپوز کېږي راځي به دغه کتاب نوم دی الفرقان بین دین الرحمن و دین الایران. یعنې زموږ سره چې کوم دین دی په دې وخت کې زموږ عقاید زموږ اعمال زموږ د څومره څه چې دي دا د ده په نسبت باندې ایراني دین او مجوسو جوړ کړی دین و نعوذ بالله. بعضې خلک موږ ته چې هغه د دنیا نه لاړو بس خاموشي اختیار کړي نو خاموشي به موږ بېشکه اختیار کړې وی خو که هغه د مزید فتنې راچوتېدو هغه یره او خطره نه وي خو هغه فتنه نور هم لاړه دغه کفریات خلکو د اسلام په نوم باندې واغستله هغه خلکو یې تایید شروع کړو. دویم نمبر دا فقها محدثین خو هم د دنیا نه تللي امام بخاري رحم الله چې د عالم اسلام مایناز محدث امام مسلم ترمذي دا فقها محدثین خو هم د دنیا نه تللي مفتی صاحب ته دغه اصول ولې نه وریاد چې هغوی ته مجوس ویل ایرانیان یې ورته ویل دا قسم الفاظ یې هغوی دپاره ویل. بهرحال زه دغه څو عقاید ستاسو په حوالې سره ږدم چې دغه عقاید څه وو د دغه عقایدو که په دغه ملایانو کې زه چیلنج هم ورکوم چې دا څوک یې تایید کوي که زما سره په دې څه ټایم هم خبره کول غواړي ثبوت یې غواړي موږ سره ټول کلیپونه محفوظ دي. زه تفصیل نه کوم دلته نه دغه کلیپونه پیش کوم چونکې په دې موضوع باندې زموږ یوه سلسله په مشورې سره علامه ساجد خان صاحب نقشبندي حفظه الله د هغه سره د کلیپونو چلیږي انشاءالله به راځي. دویم زموږ یوه بله سلسله موږ 2-3 یوزبیانو کې د ټول سره جمع کړي دي ترتیبوار به هغه هم زموږ راځي. دریم زه دلته د څو خبرو وضاحت کوم هغه کلیپونه نه پیش کوم که موږ سره ټول الف تا یا مکمل محفوظ دي الحمدلله. دې باب کې تاسو را دا قاعده وګورئ که تاسو سره تاویل څه طریقه درځي بیا ووایئ. اول نمبر د معراج نه کلي طور انکار کوو حالانکې د معراج نه انکار کول په دې باندې تمام فقها متکلمین بلکې هر مکتب فکر په دې متفق دی چې د معراج نه انکار د کفر دی بلکې تزندق د زندقیت د کفر اشد قسم دی. د معراج 3 سی مفتی منیر شاکر صاحب چې 3 واړو نه منکر ابل رسو یو 2 روپیز مولا چې هغې د تاویل کوشش کوو بنوري ټاون د فتوې دا او پلان کې دغه سړي حیثیت نشته نه دین شته نه ایمان شته نه
بس په دې راپورته شو چې د قام پرستو هغه به ماته میلاو شو، اوس به زما په لور زیات شي، په دې نه زیاتېږي، نور هم تباه کېږي. و یاره زما ورسره رابطه شوې وه او ما ته یې ویله چې زه دا حصه منم. حالانکې په دا کلیپ کې هغه دلته به مونږ کلیپونه نه پیش کوو، دا کلیپ پر دغه مولا دپاره زه پیش کړم چې د تاویل کوشش یې کوو دغه بدبخت. د معراج والا واقعه چې چا بیان کړې ده او د دنیا ته رسېدلې ده، جنا او دا خو بیا داسې کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا تاسو شو دا پوښتنه نه کوي چې اوس دا څه شی دي، دا شی هم دا که نه ده شوی. یو چې قرآن کې راغلی کې ته نه راغلی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کوم وخت چې دا آیت نازلېدو 1400 کاله مخکې یو وخت چې په ټیم کې مسجد اقصی جوړ و، مسجد اقصی و دا خو عبدالملک بن مروان جوړ کړی دی، د پیغمبر د وفات نه پرېږده د عمر او د ابوبکر او د علي نه یې وروسته جوړ کړی. دا خو دې ته خو حجاب د مدینې مراد دی، نه چې دا خو علماو لیکلي دي ورلوی قدربانه اورېدلی دی ورلوی قدربانه او زه جبرائیل یم او بدلانې دی، یوه خبره ده بس روانه ده. دغه علم باندې دا خلک ناست دي، چا چې څه زده کړی دی بس ومغې له تعالی اچولې ده چې دا نه ولوځي نور زده کوم نه. دې مفتي صاحب وایي چې د اوله حصې نه مراد د سبحان الذي اسرى بعبده، هغه وایي د دې نه هجرت د مدینې منورې مراد دی، بیت المقدس پورې تګ نه دی مراد، خو د دې نه انکار کوي او هغه د ملحدینو اعتراض راځي وایي بیت المقدس خو دې وخت کې جوړ نه و، هغه د دې نه ډېر وروسته عبدالملک بن مروان جوړ کړی. نو د معراج نه هغه کلي طور انکارونه دغه ملا ته زه ملایانو ته وایم بعض یو نیم چې ملایان دي هم نه غریبان د شهرت دپاره هره لاره خپلوي. اول خو په ضرورت دین کې تعویل باطل د انسان د کفر نه بچ کوي. دویم نمبر دلته هغه تعویل هم نه کوو، کلي طور انکار کوو. دغه قید دی ډېر زه هغه ټول نه پیش کوم، صرف د یو څو ستاسو مخې ته پیش کوم. دویم نمبر هغه د تقدیر نه کلي طور انکار کوو. اوس تقدیر منکر ښکاره خبره ده، ایمانیاتو کې زموږ داخل دی، دغې منکر ته مسلمان نه شي ویلی کېدی. دریم نمبر د اطاعت رسول نه کلي طور هغه منکر و، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت تشبیه د حکمران شهباز شریف زرداری عمران خان د اطاعت سره تشبیه ورکوله. وایي څنګه چې د حکمران د زرداری او د شهباز شریف اطاعت ضروري دی، دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ضروري دی، د دې نه بره حیثیت نه لرو. موږ سره کلیپونه په ریکارډ دي، څوک یې څه وخت غواړي موږ ورته پیش کولی شو، که پیش هم نه کړه څه قسمه سزا غواړي موږ د هغې ته تیار یو. څلورم نمبر د احادیثو بارکي یو چا دا تعویل کړی یاره خو د حدیثو نه انکار نه کوو، بیا یو ویډیو راخلي چې په قرآن باندې لاس یې ښودو چې زه احادیث منم. محترمو د یاد ساتئ زمونږ تاسو چا سره څه ذاتیات نشته، خبره د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین د سبا ته به الله ته جواب ورکوو د دې ورڅخه. اوله خدا ده چې دې یو وخت کې په پنجپیر کې و اشاعت کې و اشاعت التوحید کې د داسې یو مجلس خو بیا راغی، بیا څه بعضې خبرې راغلې اشاعت التوحید دیو د خپل تنظیم نه وویستلو، اعلان یې وکړو چې دا منکر حدیث دی. د هغې نه پس قرآن راواغستو لاس یې پې کېښودو چې زه حدیث منم، دا د هغه زمانې ویډیو دی. بیا وروسته ده لږه ترقي وکړه، ده ویل زه هغه احادیث نه منم چې هغه قرآن نه خلاف دي، ده د خپل عقل ته قرآن نوم ورکوو. بیا وروسته چې ترقي وکړله اخرني نظریه دا اوس زموږ سره کلیپونه موجود دي، هغه وایي دا احادیث عجمي سازش شو، دا احادیث مجوسو لیکلي و، دا 200 کاله د نبي علیه السلام نه وروسته لیکلی شوي، دا مجوسو لیکلي و، دومره ملاوټه پکې کړی و چې دا پته نه لګېږي چې نبي علیه السلام حدیث پکې کم دی، مجوسو ملاوټ کم دی. احادیث کلي طور باندې راغه په نسبت باندې صحیح نه و، نو بعضې ملګري دلته خطا کېږي، هغه حدیثونه کلي طور منکر و. پنځم نمبر د انبیا علیهم السلام پیغمبران چې ډېره ذمه دار طبقه و، د هغې په باره کې جبر ډېره محتاط ساتل ضروري دي. معمولي بې احتیاطي سړی د اسلام نه وباسي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور انبیاو په باره کې د لهجه څه وه، وایي ستا پیغمبران بل ته چونه م ونه کړي، موږ سره محفوظ دي دا کلیپونه، وایي پیغمبر بل ته چونه م ونه کړي. الله باندې تر پیغمبر په باره کې دا کومه لهجه استعمالوي یا نور د انبیاو باره کې ګستاخي نه هغه تاسو کتلی دي. شپږم نمبر دته زمونږ ټول دین چې زمونږ سره کوم دین دی د ایران مجوسو جوړ کړی دین دی، نعوذ بالله د په نسبت باندې دا صحیح نه و. اووم نمبر فقها محدثین د په نسبت باندې مجوس تر دې پورې امام بخاري رحمه الله چې دغه په عدالت او عظمت د امت اجماع وه، هغه ته به منافق وایي. د امام بخاري خو دماغ خراب شوی. یا دغسې د کلمې طیبې د دویم جز تشبیه هغه د شیعګانو د کلمې سره ورکوي. وخلیفته بلا فصل د ځان نه تړلی، نو تا خو محمد رسول الله د ځان نه ورسره تړلی. ستا کلمې کې هم د لا اله الا الله پسې فوراً محمد رسول الله قرآن کې یا دغسې پولیسورات نه انکار، یا دغسې حوض کوثر نه انکار، یا شفاعت د نبي علیه دا خو متواترات دي که یا دغسې د قبر د عذاب نه مطلقاً انکار وي. 2 کروڑه کاله دلته وغربه او ماران دي او لړمانان دي او دا دي، وایي بیا ورته دلته حساب کتاب ورسره درسه کوي. دا خو د ملایانو جوړ شوي خبرې دي. په دې دله ولي یو کتاب هم لیکلی دی، زه عذاب قبر منم خو په دا قبر کې نه منم، لیکن دا د هغه وخت و چې کله دی هغه ترقي نه و کړی. په د اخري وخت کې کلي طور دی نه انکار کوو، بلکې استهزا او ټوغې ورپسې کول.
مخکې د دومره پورې غلو کړی وه چې د غیر الله تعریف د الله نه سوا د بل چا تعریف چاهي هغه نبی یا ولی الله نه سوا د بل چا سره محبت دا بالکل کلی طور جایز نه دا شرک د چیلنج وکړم ورته حدیث ویل ماته روایت پرېږده قرآن وویل ورته موږ قرآن آیتونه مو ویله خو کاش بیا هم رجوع ونه کړو دغه د ذکر درود شریف دعا دین خو کلي طور سره په انکار نه بلکې دې پسې بیا ټوغې کول دا دینی مدارس دا ورته جهالت او د فرقواریت پټکیانې خو ښکارې دي او دا به ویل په مدرسو کې چې کوم دین ماته ښودلی شوی او کوم ښودلی کېږي د قرآن نه خلاف دین ښودلی کېږي دغه رنګې ده به وي مونږ خلک وایو فرقواریت ښکته او بره ده به وي چې څنګه شیعه کافر دي دغسې سنیان هم کافر دي سنیانو کې هم څوک هغه ته ټول کافر ملایان کافران افسران کافران څوک ورته مسلمانان نه ښکارېده دغه رنګې اخره کې د تعلیمات هغه حکم چې د یهودو تعلیمات د انجوزو والا یو ملګري کلیپ دی دې کې برته موږ وغږو موږ سره د ټول څه په ریکارډ دی خبره به اوږدېږي دې وجې نه موږ دلته نه پیش کوو ملګری وایي په دې روژه کې ما تپوس وکړو چې مولوي صاحب د تراویح موږ نه کوو نو څه به کوو راته ویل چې تراویح پرېږده په دا کلي کې ګرځه د دوی د پیژونو نه راغلي دغه ویډیو په دا کلي کې ګرځه چېرته کونډې ګوره غریبان یې ګوره د هغوی سره مدد کوه او دا دغه یهودو د انجوزو تعلیم نه دی د عمرې او د حج او د قربانۍ او د زکات دې باره کې دغه ټولو تعلیمات هم ده مفتي صاحب ته مې یوه ورځ ویلي مفتي صاحب تاسو په خپله تراویح کوئ او که نه صرف په موږ باندې پرېښوئ هغه ما ته په جواب کې وایي چې نور هم په دې معاشره کې ډېر داسې ښه کارونه دي چې په کار ده چې ته د هغې تپوس زما نه وکړې ما ورته داسې به کوم یو کار وي چې هغه د تراویح نه هم بهتر وي هغه ما ته په جواب کې وایي چې په دې معاشره کې ډېرې کونډې او یتیمانې دي ډېر داسې خلک دي چې هغوی ته زموږ د مدد ضرورت دی په کار ده چې موږ د الله تعالی د مخلوق خدمت وکړو دغه رنګې د مونځ نه دی وایي د صلات نه مراد مونځ اخیستل دا نه مجوسو ترجمه ده اخره کې به په قرآن کې ورسره د مونځ ذکر نشته نو حدیث تا منله نو په کوم ذکر راغلی برحال بیا مونږ فتوې را جمع کړې وې د هغه فتو په حوالې سره څه بعضو خلکو غلط بیاني کړې ده اول خو که د دې فتو حیثیت نه وي په 2004 یا 5 کې چې مفتي منیر شاکر صاحب د پیر صاحب الرحمن صاحب په خلاف باندې کومې فتوې را جمع کولې د هغې حیثیت خو بیا د دې ولې نشته که هغه وخت کې هغه فتو له حیثیت خو بیا به د دې حیثیت او ښکاره خبره ده چې تمام مکاتب فکر په یو څیز باندې متفق شو غلط نشي کېدی که نه دویم دا فتوې هم د ذمه دارو خلکو دي چې د کلو د مدرسو نه دي زما او ستا غونته کې ملایان راپاڅېدلي وو فتوې ورکولې دې کې د بنوري ټاون غونته کې مدرسې فتوه چې عالم اسلام په چا اعتماد کې عالم اسلام صرف زموږ ملک نه دې کې د دارالعلوم حقانیه غونته کې مدرسې فتوه شته زموږ سره حاصل کړې ده دې کې د دارالعلوم سرحد پېښور غونته کې مدرسه شته دې کې د مفتي مجيب الرحمن صاحب چې د دې دور عظیم فقیه دی په پوره دنیا کې دغه فتوه د تیمرګري والا موږ سره شته دا مزبرکات ملالیه د پنجپیر ثوابۍ د هغې فتوه شته د اهل حدیث شورا فتوه شته د بریلي دا ټولې فتوې موږ ویل هغه د مرګ سره قصه ختمه شوله نه شایي کوو خو قصه نوره راوچته شوله انشاءالله العزیز هغه به موږ چاپ کوو مخې ته به راځي په تفصیل سره او دویم نمبر زه هغه خلکو ته چې هغوی وایي یاره دا نه دي په کار زه دیو ته وایم و یاره دا دومره خبرې نه وي زه دیو ته وایم ستاسو په نسبت د نبي سم ګستاخي معمولي حیثیت لري چې د کوله ستاسو په نسبت په دیني عقایدو او احکاماتو پسې استهزا د معمولي حیثیت لري ستاسو دین په نسبت باندې په ملا او مدرسه او په طالب او مفتي پسې ټوغې کول د معمولي حیثیت لري ستاسو په نسبت په حدیثو پسې استهزا په محدثینو او فقهاو پسې استهزا امام بخاري ته منافق ویل محدثینو ته مجوس ویل د معمولي حیثیت لري ستاسو په نسبت باندې څومره خلک چې د تایید د وجې نه تباه کېږي ګمراه کېږي دا معمولي حیثیت لري نو دا هغه څیزونه دي چې د دې خلکو سره جواب نشته دی او اخره کې بیا دیو هغه څیز هم چاپ کړی چې مفتي صاحب د کتاب به راځي الفرقان بین دین الرحمن و بین دین الایران زموږ دین ورته ټول ایرانی ښکاري نعوذ بالله د مجوسو جوړلی شوی دین ورته ښکاري نو تا سره بل څه شی پاتې بهرحال زه د مفتي صاحب زوی ته عبدالله شاکر صاحب ته اخره کې یو درخواست کوم چې پلار په لاره باندې مزه راواپس شي حاضر اهل سنت والجماعت عقاید نظریات خپل کې دعوت درته در کوم د ورورولۍ په طور قسم دې زړه د درد نه در کوم زموږ روی راځه هغه لار باندې مزه وکړم چې پلار تللی د مسلمانانو د عقایدو د نظریاتو د تباهۍ لار دویم نمبر زوی ته زه درخواست کوم چې دغه څومره نشریات دا خپل هم ختم کړه نور خلکو ته هم درخواست وکړئ دا ختم کړه ستا د پلار دپاره د مزید سزا او د عذاب سبب ګرځي